تکمیل فی الجرح والتعدیل دے امام عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 75 نزلت ابن حزم حوالت پیش کوم وقال ابن حزم ظاهری اندلسی وی چې جميع اصحاب ابي حنیفه مجمعون على ان مذهب ابي حنیفه ان ضعيف الحديث اولى عنده من القياس والرأي. ګوره دلته خلک چې په امام ابو حنیفه راته اصحاب الرأي وی اصحاب القياس ته وی دې قیاس چلی الان کې دلته وی په خپل ګوره دا مخالف ته لیکن دې نقل کی وی چې تمام اصحاب د ابي حنیفه او اتفاق ته به خبر مانی چې د امام ابو حنیفه مذهب داو چې هغه به ضعیف حدیث با اولا غنو خپل په نظام د قیاس نه او د رای نه ځکه هغه داوی کما ذکرو فی کتابه لکه هغه ذکر کړی خپل په کتاب کې چې هغه ملخص ته د ابطال الرای والقیاس والاستحسان چې کې تلخیص د ابطال الرای والقیاس والاستحسان صفحه نمبر 68 او بل دغه کتاب د الاحکام فی اصول الاحکام او دغه رنګ دا خبره نقل کړه امام ذهبی رحمۃ اللہ خپل په کتاب تاریخ الاسلام کې جلد نمبر 6 کې په ترجمه په سوانح امام ابو حنیفه کې وفي جزء الذي الف في من او په هغه جز کې هغه ذکر کړ دی چې هغه جز کې هغه تالیف کړ دی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ معنی هغه جز لګول دی او دا شایع شوی په مصر کې 1367 سره د خپل جزون دا په مناقب د ابو حنیفه کې د ابو یوسف کې او محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ. نو ګوره چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ ضعیف حدیث چې دی کنه نو حدیث کو په اعتبار د اصل سره صحیح دی نو کو ضعف راغلی کم نه په اعتبار د انتقال سره راغلی نقل سره راغلی ځکه هغه وایي چې حدیث ضعیف دی رای او د قیاس نه اولا دی. نو دلته خلک الټه په امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ باندې څه کوي الزام لګوي لکه بعد خلک په ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ باندې الزامونه لګوي حالانکه ابن تیمیه دی یعنی زیات رد اغل کړ دی د چا د معتزله او د خوارج لکه د هر چا کړ دی د فلسفه او ټولو لیکن هغه دوی د معتزلی دی نو دا غا الټا کار دی لکه و امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ په خپل پر رائے باندې رد کی او په قیاس رد کی الان کې هغه دومره رائے قیاس نه چلی چې امام مالک او امام شافعی چلو الله احمد بن حنبل لکه اصل کې چونکه پته نشه خلکو ته په خپل ګور ابن حجر اسقلانی فتح الباری کی وای فی باب النهی للبائع الله یخفلا دا ګور کتاب بیون عبارت ته وقت ترک ابو حنیفه القیاس الجلی ابن حجر وای چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قیاس جلی پر خیر لروایت ابي هريره و امثاله د ابو هريره روایت دی وجنا د هغه د مثل وجنا لقب کما فی الوضوء بالنبیذ التمر نبیذ التمر معنی ګور کا او دس کول ومن القهقهه فی الصلاه وغیر ذلك او د قهقه نه په صلات کې مسرا الانګ بساجی سے قهقه سره موز اماتیږي او دس اماتیږي قهقه پیژنې حضور او خاندي نو ګور دلته امام ابو حنیفه رائے اور قیاس پرې خې دی الانکه نورو ائمه په دې معنی عمل کړ دې نو قهقه په صلات سے حضور او خاندي نو ګورا نو زه دا تاسو کوم چې امام ابو حنیفه وایي چې قهقه په صلات چې دی هغه سره ټیک تا موس خو ما شو نه د سوال مات شو لکه یو سړی موس کې کنځل وکړ چاته یا بده ردی وی غیبت وکړ نو هغه سره صرف موس ماتیږي او دست ماتیږي صحیح ده ګوره د قیاس او رائے تقاضا دا نو په قهقه سره څنګه چې دی یعنی چلو موس خو مات شو ځکه خارج د صلات نه چې خبرې وشلې لکه لیکن او دس ولې مات شو او دس خو ماتي کې په خارج من سبیلین سره یا میچادي یا تش میچادي یا هوا خارج شي په هغې سره کېږي نو دلته خو هوا نه خارج شوي نو دلته حدیث ته قهقه کې راځي چې موز هم مات شو او دس هم مات شو نو امام ابو حنیفه په دې عمل کړ دی حالانکه رائے اور قیاس دا وایي چې نه ماتېږي ولې چې په کنځلو سره چې دی موزو ماتېږي لیکن او دس نه ماتېږي نو په هندای قهقه سره څنګه او دس مات شو نو دا خلاف القیاس ته ګوره اوس او دلته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ قیاس جلی پرې خې روایت ابو هريره نه او دغه په مثل لکه په وضو بنبیذ التمر الانکه چې کله وبنوي نو قران وی فیلم تجدوا ما ان فتیمموا کو وبنوي تیمم وکای قصو کای د پاک میټي نو لهدا په نبیذ التمر سره چې د امام ابو حنیفه چې د مز جایز غني ولې د حدیث عبد الله ابن مسعود نه استدلال کی چې نبی علیہ السلام استاپا دوات کی شه هغه چې د نبیذ دی هغه تمرتون طیبه وما هو طاهر تمرم طیب دا او بیم طیب دی لکه نو دلته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ قیاس جلی پرې خې دی قیاس رائے پرې خې دا په حدیث هم کې الانکه نور ائمه دلته چې دی کنه هغه فیلم تجدوا ما ان فتیمموا صعیدا طیبا من ومما ينبغي ذكره ها هنا ما قاله الشيخ ابن تيمية
او مناسب دی چې دلته موږ هغه ذکر کوو چې شیخ الاسلام ابن تیمیه ویل دی فی منهاج السنه نبوي کې 191 صفحه کې جلد نمبر 2 وقول ناغوی اغزم قول دا ان الحدیث ضعیف خیر من الرای چې حدیث ضعیف ته بهتر دی د رای نه. لیس المراد به ضعیف المطلوب چې ابن تیمیه دی مراد ضعیف متروک نه لکن المراد به حسن مراد ہے لکه حدیث عمر بن شعیب عن ابیه عن جده و حدیث ابراهیم حجری و امثالهما او دغه مثل دوار واخلا ممن یحسن چې دغه تحسین کړ دی هغه ته حسن وی ترمذی دا حدیث ته صحیح کړ دی. او دانګه ګویا کې او ګویا کې حدیث په اصطلاح دی هغه چا کې من قبل الترمذی دی امام ترمذی نه مخکې اما صحیح یا صحیح دی یا ضعیف دی. او ضعیف دو قسمونه دي، یو ضعیف متروک دی او بل ضعیف هغه دی چې هغه متروک نه دی. نو فتکلم ائمة الحدیث بذلک الاصطلاح، نو ائمه حدیث په دغه اصطلاح باندې بات کړ دي. فجاء من نو راغلا کسان لا يعرف الا اصطلاح ترمذی چې هغه نه پیژني مګر صرف اصطلاح ترمذی پیژني. نو فسمع قول بعض الائمه، نو وای ورې د قول د بعض ائمه چې الحدیث ضعیف احب الی من القیاس، چې حدیث ضعیف محبوب دی ماته د قیاس نه. نو فظن ګمان دا وکړ چې انه یحتج بالحدیث الذی چې د احتجاج کې په حدیث سره چې هغه ضعیف کړی وي لکه مثل ترمذی. واخذ يرجع طریق من يرى، او په دې کې اخلي ترجیح د طریقې د هغه چې هغه یې چې انه اتبع للحدیث صحیح چې دی تابعداري کوونکی حدیث صحیح لپاره. وهو فی ذلک من المتناقضین، حالانکه په دې خبره کې د تناقض شکار دی. الذي يرجحون شیء چې هغه ترجیح ورکوي شي ته علی ما هو اولا بالرجحان، چې هغه اولا په رجحان شو دغه نه ان لم یکن دونه کاغه د دینه کته نوی لکان.